امون ملګرو د پاکستان ایر فورس د انډیا 25 ډرون راغورځولي دي. اوس انډیا د دومره زیات مقدار کې ډرون پاکستان ته ولې را لېږلي دي؟ ادې شاله دوه وجې دي. ماهرین په کومه خبره باندې اګری شوي دي، په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. بل انډیا د ډرون د پاکستان کم کم ښارونو ته را لېږلي دي او انډیا د ډرون را لېږلو شاله مقصد څه دی؟ انډیا د پاکستان ایر ډیفنس سیسټم حوالې سره څه ویلي دي؟ دا ډېر اهم معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. انډیا ډېر زیات مقدار کې ډرون د پاکستان طرف ته را لېږلي دي. یا خو دوه خبرې دي شاله، د دې شاله دوه وجوهات دي. یو وجه دا کېدای شي چې انډیا د پاکستان ایر ډیفنس سیسټم چې کوم دی دا چیک کول غواړي چې راشه زه ډرون ورلېږم چې د پاکستان ایر سیسټم څومره سټرانګ دی، دی زما ډرون کوم ځای کې رانیسي، کوم ځای کې هیټ کوي، څنګه هیټ کوي، کوم طرف نه هیټ کوي. یا خو دا خبره ده. یا دویمه خبردار چې د ډرون په ذریعه باندې انډیا د ټارګټو د مختلف مقاماتو د پاکستان د مختلف مقاماتو انفارمیشن کلیکټ کوي او کېدای شي بعد کې هغه د هیټ کولو کوشش کوي. دا دوه خبرې کېدای شي. خو دې کومبنۍ خبرې سره ماهرین اګری کېږي چې انډیا د پاکستان ډیفنس سیسټم چیک کول غواړي، شاید د پاکستان ډیفنس سیسټم څومره سټرانګ دی. انډیا ځکه دومره زیات مقدار کې دغه ډرون را لېږلي دي چې انډیا غواړي پاکستان زموږ د ډرون تباه کړي. انډیا د ډرون را لېږلي په دې وجه ډرون سی خدای وړوکی غونډې داسې جهاز وي دا ډېر بر الوزي او دی له بیا ټارګټ ورکړل شوي چې ته به دغه ځي له وردې په کمپیوټر باندې کنټرول کېږي. ریموټ کنټرول څنګه د ماشومانو دا ریموټ کنټرول جهاز یا موټر کار نه دغه رنګ نو دا خو خیر په هوا کې وي نو دا هلته نه ای په ریموټ باندې کنټرول کوي، کمپیوټر سره کنیکټډ وي، ای د دې پکچر باقاعده د کیمرې لګېدلې وي، بارود وي پکې، بم وي پکې، بلاست کېږي دا جي اور کیمرې پکې هم لګېدلې چې دا کیمرو په ذریعه هغوی خپل ټارګټ ګوري او مختلف تصویران ویډیوز هم د دغه کیمرو په ذریعه باندې جوړولی شي. جي نو انډیا وایي په دې ماهرین دې حوالې سره وایي چې انډیا دا ډرون ځکه را لېږلي چې انډیا غوښتل پاکستان زموږ د ډرون تباه کړي. نو انډیا له پته ولګي چې دا کم طرف نه په دې ډرون باندې ګولۍ راغه، کم طرف نه په میزایل راغو، څنګه د کم سیټ نه د پاکستان ایر سیسټم سټرانګ دی، کم طرف نه دا شی زموږ د ډرون چې کم دی پاکستان ایر فورس راغورځوي. نو په دې وجه باندې وایي انډیا دا ډېر زیات ډرونز چې کوم دي را لېږلي دا د پاکستان ماهرین دې حوالې سره وایي. ښه بل ایر سیسټم ګوره دا ډېر مهنګا ترین وي. دا ایر ډیفنس سیسټم، هوایي ډیفنس سیسټم دا مطلب په دره کې نه جوړېږي څنګه چې دلته په دره کې په کې پی کې دره علاقه ده چې هغې کې به هر قسم اوس خو راله پته نشته خو مخکې به په هغې کې هر قسم تماچا، هر قسم مشین، هر قسم لکه داسې لکه مشین به د درې کاریګرو جوړولو چې دنیا به والله حیرانېده. نو دا ایر ډیفنس سیسټم چې کوم دی دا یو ملک په خپله نشي جوړولی، لکه چاینا والا خپله جوړوي، فرانس والا سره خپله دی، د اسرائیل چې کوم ایر ډیفنس سیسټم دی ډېر زیات سټرانګ دی، د اسرائیل د امریکا خپل دی. نو پاکستان هم زما خیال چاینا نه ایستلی یا چا نه هم ایستلی دی، خو د پاکستان به پکې هم خپل کنټریبیوشن وي. نو دا ایر سیسټم چې کوم وي ایر ډیفنس سیسټم دا ډېر زیات مهنګا وي او د پاکستان ایر ډیفنس سیسټم حوالې سره انډیا وایي که نه چې وایي دا ډېر کمزوری دی. لکه هغوی سره ډرون نه ولېږل نو هغې نه پسې بیان جاري کړی چې د پاکستان ایر سیسټم خو ډېر زیات کمزوری دی. ایر ډیفنس سیسټم هوایي بچاو سیسټم چې وله ویلی شي، پاکستان والا وایي چېرته کمزوری دی، دا خو لا موږ فل اکټیو کړی هم نه دی، موږ خو لا پته خپل ایر ډیفنس سیسټم لا کمپلیټلی امپلیمنټ کړی هم نه دی، موږ خو هغه ایکسپوز کول نه غواړو، موږ خو په تا سره هسې لګیا یو. یو طرف نه انډیا چې کوم دی فل جارحیت سره په پاکستان باندې حملې کوي او پاکستان لا فی الحال د ډیفنس په موډ کې د خپل فی الحال خپل بچاو کوي. د پاکستان نه طرف لا اٹیک په انډیا باندې نه دی شوی. جی نو دا په دې ویډیو کې مکمل اپډیټ سو، دا اهم معلومات ما وې تاسو سره شریک مو. ها بله خبره دا کم ډرون چې پاکستان ته راغلی د انډیا طرفې دا د اسرائیل ډرون دی. جی لکه انډیا د اسرائیل نه ایستلی دی، د اسرائیل ټیکنالوژي غوره ډېره تیزه ټیکنالوژي ده. جی دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.